بسم الله الرحمن الرحیم. د شمال نیوز ډیرو قدرمندو کتونکو یو ځل بیا د لایو راتلو مقصد مې هم دا دی چې کوم ورونه تنقید کوي چې یاره دا ګپ دی یا مذاق دی یا خوا یا دې خوا تاسو ته زه ښیم چې په دې ګاډو کې لاشونه پراته دي، مړي پراته دي. د پاکستان حکومت د زمونږ خاص د غافل دی چې یاره دا وخت دی چې تاسو د ورسیزو پوښتنه وکړئ، تاسو یې تپوس وکړئ، تاسو د اپلایډونو بندوبست وکړئ. خلک د یوې میاشتې دوه میاشتو نه بیمار دي، خلک د ټینشن وجې نه منتهی ټیک کېږي. تاسو وینئ چې په دې تاسو ټول نه مخکې وښیم په دې ګاډي کې لاش پروت دی. تاسو وینئ دا شیشه لږه ښکته کړه چې دا خلک یې ویني. دغه شیشه ښکته کړه، لږه شیشه ښکته کړه، شیشه دا شاته شیشه ښکته کړه. تاسو وینئ دا لاش پروت دی. څومره ګاډي چې بهر ولاړ دي نو دغه کې لاشونه پراته دي او د هسپتال نه ډسچارج شوي، د هسپتال نه راویستي دي او تلاجې ته ولاړ دي. کم تلاجې ته ولاړ دي، دغه تلاجه ده دلته راوړي دي، خو د سهار نه دغه خلک خوارېږي. تلاجو کې هم دام نشو ویلی، په دغه دیز کې په حکومت باندې موږ داغ نشو لګولی، ولې چې دلته هم هغه تلاجې چې کوم دي ډکې پرتې دي او خلک دغه شنځلي دی خوار دی. ما سره د دیز کې کوم ورونه چې راغلي دي د لاشونو سره او یا د رشته دارانو سره هغه هم را سره موجود دي. هغو میسج هم تاسو سره شریکوم چې یاره څه حالات دی. السلام علیکم. السلام علیکم. زه غوښتنه کوم د پاکستان حکومت نه، د وزیر اعظم نه، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نه، د نورو چې کوم واکمن دي د هغو نه دا غوښتنه کوم چې که د مرګ خو هر ځای کې دی او مرو به، خو چې د خپل وطن کې مړه شي نو دا چې قبرونه خو به خپل ځای کې نصیب شي. او دلته دغه حال دی زموږ د ټولو خلکو او د مسافرو چې مړه شي نو په هسپتال کې هم نالي او دا وخت تاسو ته ښکارېږي چې په ګاډي کې لاش پروت دی او لا نه ده جمع کړی. نو زه غوښتنه کوم د پاکستان د وزیر اعظم نه او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه چې زموږ کوم حال دی دلته په دې باندې رحم وکړي. زه د دغه واکمن غوښتنه کوم چې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د دې مسافرو خپل وطن ته دي شي، مریضان پراته دي، مړي دي، کوم چې مړي شوي دي هغه خو به دلته اوس دفن کېږي. خو دا نور چې کوم دي د دې په حال باندې رحم وشي. د دې غوښتنه زه کوم د پاکستان د واکمنو نه چې خپل وطن ته دی بوزي او په خپل وطن کې وفات کېږي نو هلته به په خپله خاوره باندې ښخېږي. زه دا ریکوست کوم د ټول عوامو د طرف نه، د سعودي عرب د پاکستان د واکمنو نه چې زموږ په حال باندې رحم وکړي، د ټولو مسافرو په حال باندې رحم وکړي. بل ورور را سره دغه خبره اصل کې دا ده که نه زموږ دا حالات دي دلته. زموږ حالات دا دي چې زموږ ته دا کس په ګاډي کې پروت دی، راغلی هسپتال مخې ته نو رش دی، نو دوی ته هم ګناه نشته حکومت ته. خو خبره اصل کې دا اصل خبره دا ده چې حکومت پاکستان زما دا خواست دی چې هغوی پلایټونه دغه کړي کولاو کړي چې د نه کوم کساني مریضان چې دیو ته ژوندي درځي هلته خپل علاج کوي. دلته علاج هم نه کېږي، دلته هر ځای باندې رش دی، هسپتالونو کې څوک نه دي او بل د لاشونه چې کوم دي دلته جمع کېږي نو چې دیو له ترتیب برابر کړي چې دا لاشونه چوت کړي. ځکه چې دلته تراجي پول کېږي نو دلته ځای کمې دي اوسه. نو مسله دغه ده اصل کې. بل کوم چې کسان بیماران نو هغه خطر غواړي خو هلته تللی نه شي نو د دغه وجې خرابېږي. لکه نورې مسلې راځي، نور بیماران دي، نه یوازې دا نه چې کرونا ده، نور بیماران د هغې نه ورته مسلې راشي چې هغه غریبان دغه نه شي، کمزوري برداشت نه شي، د هغې نه وفات شي. مقرره شي. خبره اصل کې دا ده زما حکومت پاکستان نه دا خواست دی چې هغوی دا دغه وکړي، ترتیب برابر کړي فوري د پلایټونو اهم شی پلایټونه دي چې پلایټونه کولاو شي چې دا کم دغه شي دي د دې نه دا چوت شي. لاشونه کوم کسان چې مریضان دي چې هغه لاړ شي خلک ژوندي خپل علاج وکړي. تاسو سوال غواړئ؟ کتونکو تاسو بالکل واورئ د دې خلکو خبرې. دغه څومره ګاډي چې بهر ولاړ دي په دې کې لاشونه پراته دي، په دې کې مړي پراته دي. د پاکستان حکومت د زمونږ دا غوښتنه چې ردي ورسیزو باندې دي خاص دغه وکړي. تقریبا 1000 خلک تا ګوري نیغ په نیغ. ډېره مهرباني عمر خان خبرې کوم دې وخت کې دا کم حالات چې موږ باندې په دې اختر کې تېر شو، په دې تلاجه کې موږ په دې مړو کې تېر کړه. صحیح ده، موږ په دې مړو کې تېر کو. دا د موږ مړی چې کوم دی د خپله اډیشنل سیکرټري د پی ټي آی او زموږ د حکومت دا حل دی چې زموږ سره خو په سعودي عرب کې هېڅ مدد ونه شو. دا خلک ټول ولاړ دي. زه په خپله د هودي والا په دې ګاډي کې نن دا مړی راغلی دی او دغه زما دومره وس نشته چې زه یې وکړم. صحیح ده، موږ د یو مړي کاغذونه دا وکړو او په کارګو کې 5600 که څو روپۍ زموږ نه غواړي هغه وساخلي او د هر سړي دا حل دی، د هر سړي دا مشکلات دي. بهي زموږ هېڅ وس دلته نور نه کېږي. د پاکستان حکومت عمران خان ته دا اپیل دی چې بهي موږ ځان وجلی تا نه، خو موږ له چې تا کوم سفیر او کوم دغه سفاره را لېږلې دلته زموږ د تک خدمت نه کېږي.
زه په خپله موجود یم زمونږ ته اخري روژې نه تر دې وخته پورې کم مړي او کم دغه چې وشو او شوړدېره شپې زه راولم د ورځې راولم زه پکې دغه ته اوسه پورې لګیا یم زمونږ پکې په خپله هم د سر خطره ده زمونږ څخه مجبور صاحب هم راڅخه دا نور هم راڅخه ټولو خلکو مړي دي یوازې زمونږ نه دی دا څومره مړي چې زمونږ ټول پښتانه یو زمونږ تبعي وشوله او هېڅوک دلته زمونږ مدد نه کوي زه دا خبرې وایم چې وایي زه پاکستان ته در ورسم زه به په خپله چې کوم دی نو په دې کسانو باندې اپیل کوم او دغه به کوم ښه سفارت ټک کار نه کوي سفیر دا زما نمبر نه اوچتوي زه ورته اوس ټلیفون کوم نه ښکاره کېږي نه نمبر اوچتوي دغه دی زما نمبر د سره نه اوچتوي د سره نمبر نه اوچتوي زه ورته ټلیفون کوم د سره نمبر نه اوچتوي صرف ورغې راکړی نه وایي نه کوي دا حل دی وروره بھائی زمونږ د خلکو دغه حل دی زمونږ د سفارې دا حل دی زمونږ په لاسو کې دغه ورغې راسره د هسپتالونو ګورو تقریبا 400-500 پورې دا خلک چې کوم دی نو ګرځي او په دې هسپتالونو کې پراته دي دا مړي هېڅ پته نشته ټول مخلوق ولاړ دي تبعي زما په خپله تبعي وشه زه اډیشنل سیکرټري یم ما په خپله تبعي وشه زما مدد نه کېږي د دې غریبانو خلکو به څه مدد وشي د دوی به څه مدد وشي زما مړی نه په دې کرشیده کې پروت دی راغلی دا زما سفارې والا دي دا زما خلک دی زما ایمبولینس نشته بل څه نشته تپوس نشته به د پاکستاني موږ څه چل وکړو کتونکو بالکل مسلمانۍ ده د دغه خلکو زما ایرپورټ نه نشته زما مړی لاهور ته ځي زما د پېښور ایرپورټ ولې نه کولاویږي زما دا ولې نه کېږي که نه دا زما حکومت دی زما طبعي پکې شوې ده 3,70,000 او 75,000 ریال ما خرچه کړې په پیډۍ نه زما نه حکومت شته نه زما خلک شته نه زما د عوامو مدد شته دا خلک به څه کوي وروره دې خلکو تپوس وکړئ زر تر زره کنه راشي زه دله ثبوتونه کم سړی کار کوي کم سړی د زما د پاکستان سړی زما د مړي خدمت کوي زما د روژې نه راشي په دې هسپتال کې څو ورځې وشوه لکه 12مه ورځ ده زما په دې مړو کې دا ورګې موږ راوړو او موږ لګیا وایي دې کې پوښه دیو او موږ کور ونه لید موږ اختر ونه لید موږ ټول د مړو سره شپې او د ورځې لګیو دا زموږ تصریح دي زموږ ورګې دي کم سړی وایي چې یاره زه کار کوم راځي چې ما ته دې وښیي زما د حکومت سړی ما یې بلې ما ته دې وښیي چې یاره ما سره ورغره زه راغلی یم او کار کوي دا وګوره دا زما ته خپله تصریح ده دا د سفارې ورګې په واټساپ ما ته رالېږلې په واټساپ یې رالېږلې ده ښه د سره نه سفیر شته نه څوک شته نه خلک شته نه د پاکستان حکومت شته او چې موبایل هم نه اوچتوي دا خلک زما سره موجود دي موږ دا روژه دلته تېره کړه په دې هسپتال کې او په دې ټولو هسپتالونو کې مریضان ورک دي خلک مړه دي خلک نشته نه ایمبولینس ته وروشته نه ګاډي شته وروره کتونکو تاسو بالکل واورئ دغه ورور خبرې دلته چې څومره پښتانه هم دي بهر ولاړ دي د سهار نه د دې ټیمه پورې سهار نه دې ټیمه پورې چې کوم دی خوارې څومره ګاډي چې بهر ولاړ دي په دې کې لاشونه پراته دي تش سهار دغه هسپتال نه موجوده حکومت ته زما دا اپیل دی چې فوراً د دې خلکو مدد وکړي او چې مدد نشي کولی نو بیا دې موږ ته چې کوم دی بله لار وښیي او فوراً دې د پېښور ایرپورټ کولاو کې دا مړي دي اوچت کړي چې دا مړي اوچت نه کړي نو دا خلک نور هم موږ ته مړه کېږي او موږ وره بیا نه شو کولی زیات خلک یې دلته ویوړو دي تلاجو ته خو موږ په واسطو په هغو باندې دا کم مړي چې موږ راغستي دا موږ د لیږو پاکستان ته په هره طریقه چې خو باقي چې کوم دی نو د دې خلکو مدد وکړي او فوراً دې د سفیر بدل شي بل سفیر دې پښتون سفیر دې راولېږي موږ ته چې زموږ مدد وکړي سفارې ته موږ نه پرېږدي دا تلاجې دی ټول ولې تلاجه کې زه ولاړ یم او هېڅوک نشته کتونکو تاسو صرف مخې تاسو ته نشم ښودلی مخ تاسو ته نشم ښودلی او نور به تاسو باډي وینئ د لاش باډي تاسو صرف وینئ چې دغه په ګاډي کې پروت دی څومره ګاډي چې بهر ولاړ دي دغه لاشونه پکې پراته دي او د سهار نه دغه د هسپتال نه را پارېخ کړي دي او همدلته په ګاډو کې پراته دي په تلاجو کې ځای نشته دی که د پاکستان حکومت دغه شان جازونه او د فلایټونه نه کولاوی هم دغه مړي به دغه شانې په ورځو پراته دي د سهار نه د دې ټیمه پورې چې کوم دی پراته دي او دغه شان داخله خوارېږي نو کله فلایټونه نه یم د خلک به دغه شان په دغه ګاډو کې پراته او بي به کوي نو مهرباني زما خواست دی خاص ریکویسټ مې دی چې تاسو تاسو بالکل ګورئ دغه خلک په قطارونو کې ولاړ دی او دلته پابندي هم ده خو بهرحال موږ د خپل دا مونږ د خپل وس نه بار چې تاسو سره لایو راغلو ویډیو دلته هر څه پابندي ده بهرحال خو زمونږ له وس نه بار شو خبره ځکه تاسو سره دغه خبر شریک کوو بس زمونږ د پاکستان حکومت نه صرف دغه غوښتنه ده چې یاره زر تر زره دې دغه فلایټونه کولاو شي کله نیوز راولېږي و یاره انټرنیشنل فلایټونه کولاو شو بیا چې وروستي مونږ معلومات وشي نو هغه چې کوم دی وروره هېڅ هم نه هغه پیک نیوز نو خلک هم په دغه یو
التجا او په دغه یو ارمان دی چې یاره کله به اپلایډونه کولاویږي او بس خلک دغه شان ذلیله دي. نو زما خواست دی چې د دې خلکو له د اپلایډونو بندوبست وکړي. د سحر نه د ګرمۍ ته وګوره، سحر نه لاشونه په دې ګاډو کې پراته دي، د تلاجې مخې ته او د هسپتال نه راایستې دي او دا خلک راغلي دي کوم رشته دار چې دي دلته انتظار کوي او ولاړ دي او خلک ذلیله شو، تباه او برباد شو. نو بس زمونږ دغه خواست دی د حکومت نه چې یاره اپلایډونه دې کولاو کړی شي او دا خلک دې زر تر زره چې کوم مریضان دي دا دې پاکستان ته ویوړل شي، هلته په صحیح طریقه باندې علاج هم وشي. هسپتالونه ډک دي، تلاجې ډکې دي، هسپتال ته خلک نه فري دي ولې چې هغو سره ځای نشته. څه وپرېږدي نور مریضان هم پراته دي په هسپتال کې او مزید دغه کم خلک چې دي اوریج خلک چې دي د ډېر عمر خلک دي هغه دلته هسپتالونو ته ویسي نو هلته د هغو ټیم زیات نه وي چې کوم د هغه نه مخکې سره وفات کېږي او دغه دنیا نه رخصتېږي، خپل هغه ډپریشن کې چې کوم دی هغه پرېوتي دي. نو زمونږ خواست دی کتونکو تاسو ولیده دغه خلک هم تاسو ولیده، دغه لاشونه هم تاسو ولیده چې په ګاډو کې پراته دي او خلک خوار شو، خلک ذلیله شو، خلک ذلیله شو. دا حالات دا سم میسج ورکوي ته 5000 خلک دي مننه جی. داسې چل چې دا کم صورت حال دا ستاسو مخې ته دی. ګوره لاشونه په ګاډو کې پراته دي، ډېرو کې مریضان پراته دي، ډېر څه پته نه لګي چې مشکل ونې صورت حال په دې مسافرو په دې خلکو. نو داسې چل چې دې خلکو له پکار دی چې د کم خلکو وس رسي، کم خلک په ګورنمنټ کې دي، کم خلکو لاس کې واکداران دي، پکار دی چې دې خلکو امداد وشي. ځکه چې د چا لاش په ګاډي کې پروت په هغه به څه تېرېږي، د چا لاش په دیره کې پروت په هغه خلکو به کم څه تېرېږي که نه. دا خبرې محسوس کول غواړي او نن وخت دی چې دې خلکو امداد وشي. دا په څه ګناه کې اخر دا خلک ګیر دی داسې چې دلته د فلایټ سکول او شي دوی ته دغه وشي که خلک مري خپلې خاورې خپلې ځمکې ته خو به لاړ شي که نه. داسې ده چې یو سړی په ګاډي کې په دې ټمپریچر کې نن دلته 45 او 43 سنټیګریډ ګرمي ده، په دې سنټیګریډ کې یو سړی په ګاډي کې پروت دی او داسې چل چې څوک اکسپټ کول والا نشته دی چې کم دلته هغه تلاجه سیستم دی، کم چې دلته هغه یخودو سیستم دی هغه نشته دی، هغه د نش برابر دی که راشي د نه اکسپټ کوي اخلي نه یو نه یو ځای ته بل نه بل ځای ته لاړ شه. همدغه کې خلک د دې چل دا سهار زه په خپله د ډېډ باډي سره راغلی یم سهار نه اوس دا څه ټایم دی 2 بجې شوې 2 بجې او 2 بجې په دې نور کې په دې دا نور په دا ګرمي په هغه تېر شوه نو څه به کېږي؟ دا انسانان نه دي. نو د خدای لپاره په دې خلکو رحم وکړئ. کم څه هغه اقتدار خلک چې دی نو هغه خپل پرست چې دا وپېژنئ او دا چې کوم مشکله دی خلکو دا حل کوي. مننه جی. السلام علیکم. تhank you ډېر مننه جی. کتونکو دا ډېر په کوشش سره دا راغلی شو دلته نه هغه ځای وشو نو دا خو موږ څه چل وکړو دا خو چې بیخي د چا څوکینه او پروت و درک هغه بس کوي نو زما دغه چې فوري په دې باندې کار وکړي. جی تاسو ټیم کتل شي وس څه ټیم دی تقریبا د ورځې دغه ټیم څه ټیم دی ټیم ها دلته په سعودي عرب کې 2 دی او پاکستان کې به 4 بجې نو تقریبا 1:30 پاکستان کې به 3:30 د سحر وختي د سحر د اذانونو نه بعد دغه ټیم چې کوم دی د هسپتال نه دغه لاش رابار شوی دی او د تلاجې په طرف باندې دی ورالېږلي دي خو په تلاجو کې ځای نشته خلک په ګاډو کې لاشونه پراته دي. نو افسوس خبره ده هغه سرمایه ده چې دیو به د سعودي عرب نه پاکستان ته ټلیفون کاو چې یاره تحریک انصاف له ووټ ورکوي او تحریک انصاف چې کوم دی یو نوې تبدیلي راولي او نوی پاکستان به جوړیږي. دا هغه سرمایه ده چې حکومت پاکستان په کباړ خرڅ کړله. نو بس زمونږ دغه یو اپیل دی دغه پښتنو دغه یو اپیل دی چې یاره دې خلکو لپاره د اپلایډونه کولاو شي. د پاکستان سره د دې وسایل نشته ولې نشته څه چل دی پاکستان کې هسپتال نشته پاکستان کې ځای نشته پاکستان کې د پاکستان څخه جهازونه نشته پاکستان دا کولی نشي. مهرباني وکړئ لا یم ختمومه او تاسو دغه خلکو आवाज واورئ د خلکو سخت تاسو ولې د ډېر باډي تاسو موږ ولیدلی نو مهرباني وکړئ او د دې خلکو بندوبست وکړئ د خلکو لپاره اپلایډونه راولګئ د خلکو مریضان دي چې د لاړ شي په ټیم باندې خپل پاکستان ته لاړ شي ولته علاج وشي په صحیح پراپر طریقه باندې دلته په هسپتالونو کې ځای نشته که چا هاي بلډ پریشر یا هغه چې کوم دی هغه د مخې سوړي ختمي نو بیا دغه یو د کرونا رنګ دی چې ورکلی شي او دغلته هغه مسافر دي چې په غټ امید راغلي دي د خپلو بچو لپاره 2-3 کاله مسافري تېره کړې
کړل او هغه چې کوم دی په مړینې باندې د هغو وجود چې کوم دی هغه وارثان چې کوم دی ویني نو دا ډیره د افسوس خبره ده ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې هغه دلته دفن شي او ښخ شي. نو قدرمندو اجازت غواړم ان شاء الله وخت تر وخت به تاسو سره د شمال په شیشه باندې دغه خبر زه شریکوم. ډېر زیات ایمرجنسي کې تاسو سره لایو رالم دلته پابندي هم د خو بهرحال مونږ د خپل سر د بره لو وکړو او تاسو سره لایو رالو تاسو سره خبر شریکو تر بل پروګرام پورې تر بل خبره پورې اجازت غواړم د لوی الله فامان.